باغ تاڼې په حدود بشیر آباد کې یو شکمار یو کس نه موبایل او پیسې اخیستې هغه نه ورکول بیا د هلک ویشتی دی او شدید زخمی کړی دی. محمد حبیب سګن افغانستان حال بشیر آباد د رپورټ درج کړی دی چې دی بیګا راغلی د دغلته سوپ څکه کله چې سوپ وڅکه واپس کور ته روان و دی وی په موټرسایکل باندې یو شکمار راغی او دی په ګن پوینټ یرغمال کړی دی چې موبایل او پیسې راکړه دی وی ما دغه دوران کې موبایل جیب کې واچولو ورمې نه کو یا غوسه شو په دې حبیب باندې ډس کړی دی شدید زخمی دی او هغه شکمار بیا چې کوم دی د نه ساغشتې نه دي خو تښتېدلی دی. بیا د هلک خلکو بوتلی د علاج دپاره هسپتال ته بیا ناصر باغ تاڼې پولیس هم تللی دی. ناصر باغ تاڼې پولیس چې کوم دی هغې د نامعلوم کس خلاف د شوکې او په دې هلک باندې د ډس کولو او د زخمی کولو اف ای آر په هغه باندې درج کړی دی او د هغه تلاشي شروع کړی دی. اکثر واقعات مونږ وینو چې داسې شکماران چې کوم دي شکماران چې کوم دي یا خلک ودرئ چې کله څه نه ورکوي نو بیا دې اولي. نو مطلب دا دی چې دا یو ډېر غلط عمل دی. د شوکې پېښور کې ډېرې زیاتې شوي دي خو زه دې خلکو ته یم چې دې سره مزاحمت ځکه نه کول پکار دا اکثر ای سیاني نشیاني ای په چا سرپه نه کوي نو د ځان نه خو سم نه دي خواږه مطلب ځان پې نه دي ویشتل پکار.